الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. 3 نمبر آیت ده سورة الحج. قیامت ده روزی آغا سختی ذکر شوا. اللہ دې د هغه ورځې د سختۍ نه موږ له امان راکړي. د هغې دپاره دا سختي ذکر کېږي د دې دپاره چې کله یو قانون جوړ کړي، څوک حکومت قانون جوړ کړي یا علاقه خپل قانون جوړ کړي، نو په قانون باندې عمل نه کوونکو لپاره سزا مقرر کړي او دا سزا ورته د اول نه ووایي چې که چا په دې قانون باندې عمل ونه کړي نو د هغه به دا سزا وي. د دې سزا د مقررولو او بیا د اورولو مقصد دی چې دی دا جرم ونه کړي. د قیامت د ورځې دا سخت حالت چې ذکر کېږي د دې دپاره ذکر کېږي چې موږ تاسو تقوا اختیار کو، جرمونه ونه کو. کوم جرم چې د قیامت په دغه سخت ورځ باندې سړی تکلیف کوي او د هغې انسان سره علاج نشته، په هغه ورځ هغې دپاره الله پاک موږ ته اوس نه یرول کوي چې ګورئ سخت ورځ را روانه ده، خیال کوئ. لویه پریشانۍ والا ورځ را روانه ده، احتیاط کوئ. او احتیاط څه شی دی؟ تقوا اختیار کوئ. تقوا اختیار کړئ. تقوا نه راځي اواز چې سر کې لري که نه تېز دی، تېز اوسه ما يخويه نفسي. الله أكبر. نو دا سختی او د تکلیف کله د دوزخ ذکر کوي، کله د قبر ذکر کوي، کله د قیامت د ورځې سختی ذکر کوي. د هغې مقصد دا دی چې تاسو ګناه ونه کوئ، نافرماني ونه کوئ. او دغه مقصد په ټولو کې اول ذکر کړ چې یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے خلقو د خپل رب نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ. تقوا پېژنئ که نه؟ هغه تقوا اختیار کړئ. زمونږ د نه یېرېدو وجه دا ده چې موږ تقوا نه اختیار کړو. موږ چې د ګناه نه ځان نه ساتو، دا وجه ده چې موږ نه یېرېږو. یره به موږ کې نشته. که چېرته زمونږ په زړه کې یره وی نو موږ به ځان د ګناه نه ساتلی وي. څومره چې په زړه کې یره زیاتېږي دومره د ګناه نه سړی یېرېږي. نفرت نه، د الله د نافرمانۍ نه نفرت پیدا کېږي د سړي. تقوا په زړه کې راځي او په اخلاص زیاتېدو سره راځي. ډېر کرته یو معمولي ډېر بې خرچې ګناه وي چې هېڅ قسم کړاو نه غواړي او هغه ګناه نه موږ هم نشو بچ کېدی. بعضې ګناهونه خو داسې ستاسو خیال ته غوږ شته، بعضې ګناهونه خو داسې چې هغې کې پیسې نو سړی هغه پیسو ته د ټینګې نه
بعضې پکې داسې ګناهونه چې هغې کې خوند جو هغه خوند یې داسې چې د پرېښودو نه وي خوند به راته سړی هغه ګناه کوي بعضې ګناهونه داسې چې سړی پرې بد ښکاري ده ته په ځان بد ښکارېږي متکبر یې د هغې د وجې بعضې داسې ګناه چې هېڅ چل پکې نشته دی بیا ګناه کوي نه پکې د دنیا څه خوند شته نه پکې څه شهوات پوره کېدل شته نه پکې پیسې شته نه پکې د خلکو ښه ښکاره کېده بد ښکاره کېده شته او د هغې باوجود دی هغه ګناه کې مصروف دی د دې نه پته لګي چې په زړه کې یاره نشته تقوا نشته که نه ده به ولې دا ګناه کوم لکه مثال په طور بیا د بې د معافي عرض مونږ کړی سړی ځان د حرامو نه نه ساتي ځکه نه ساتي چې پیسې پکې ډېرې دي که نه تاسو خیال ته فکر شته پیسې ډېرې دي پیسې لاس ته راځي چې د حرامو نه ځان نه ساتي اگر که ګناه دی ده ته پته ده چې ګناه دی ولې چې چلو اوس مجبور یو ځکه پیسې دي که نه لیکن بعضې ګناه داسې چې هغې کې هېڅ فایده نشته بې لذته ګناه دی خوند پکې هم نشته فایده پکې هم نشته دی بیا ګناه کوي لکه پنسې د پړکو نه ښکته ګرځول څه شی پنسې د پړکو نه په دې کې څه فایده ده دنیوي فایده پکې شته یا اخروي فایده شته هېڅ هم نشته او دا قطعا حرام دي دا د الله نافرماني ده د الله د پیغمبر نافرمانی ده بغاوت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اسفل من الازار من الكعبين ففي النار کوم پنسا چې د پړکي نه ښکته شوه کوم پړکی چې په پنسا کې پټ شو دا به په د دوزخ په اور کې سوځي دی اوس دا پړکی پټ کړلی ده ته څه میلاوېږي څه فایده شته هېڅ هم نشته بې لذته ګناه دومره زمونږ په زړه کې الله پاک دې یاره پیدا کړي دومره یره نشته دومره یره چې ما ته فایده هم نشته اوس پوښه نقصان ګټم یا غیبت کولو څه شی کولو غیبت په دې غیبت کې څه فایده ده یا که ته چاته نقصان رسول غواړې نو په دې کې نقصان رسي هغه ته ستا چې څوک بد دي شي او ته د هغه غیبت کوې هغه ته پکې نقصان رسي تا ته څه فایده میلاوېږي چې ته دا غیبت وکړې ټوله ورځ غیبت وکړې څه فایده میلاو شوه روپۍ درته هم میلاو نه شوه تا کومه فایده وکړه چې تا غیبت وکړه ټوله ورځ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الغیبت اشد من الزنا غیبت د زنا نه زیات سخت ګناه دی بعضې بې لذته بې خونده ګناهونه دي چې په هغې کې مصرف وي حسد دی ته د ورور مسلمان سره حسد کوې نو چلو شو څه چلو شو تا ته کومه فایده میلاو شو او ته چې چا سره حسد کوې د هغه سره ستا دشمني ده هغه ته کوم نقصان میلاو شو ستا په دې حسد کولو باندې که فرض دا که هغه ته پرې نقصان میلاوېدی چې ستا په زړه یخ شی و پوهېږئ که نه نو هغه ته پرې نقصان نه میلاوېږي بلکې تاسو دا واورئ اذا اراد الله نشر فضیلة طویت اطاح لها لسان حسودی باچا کله چې الله پاک د انسان د اوچتوالي اراده وکړي که نه څه شي اراده وکړي د اوچتوالي چې هغه له ترقي ورکړي ترقي نو هغه پسې د حاسدانو ژبې اوږدې کړي نه پوهېږئ تاسو چې کله یو سړي سره حسد کېږي هغه له الله پاک ترقي ورکړي نو ستا حسد هغه له دا فایده ورکړي چې ستا بدې شي او ستا د حسد د وجې نه الله پاک هغه له ترقي ورکوي که ستا د مال د وجې نه بدې شي چې مال ورسره ولې دی دومره ډېر زیاته الله پاک وله مالي ترقي ورکوي که ستا د صحت د وجې نه بدې شي الله وله د صحت ترقي ورکوي که ستا د عزت د وجې نه بدې شي الله وله نور عزت زیاتوي که ستا د دیندارۍ د وجې نه بدې شي الله وله په دیندارۍ کې ترقي ورکوي نو حسد خو چې چا سره کېږي ته چې چا سره حسد کوې هغه له خو تا ښه ترقي ورکړه
او تا ته پکې څه فایده میلاو نه شوه او داسې سخت ګناه دی بې لذته ګناه داسې سخت ګناه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې حسد د خپل حسد کوم ګناه دی تا ته چې میلاویږي هغه خو څه کوي خو د هغې نه علاوه د حسد دا ګناه دی چې ستا کومې قبول شوي نیکۍ دي هغه دې حسد داسې لرې کړي لکه بلیډ چې ویښته خوري بې خونده ګناهونه دي که نه دي تا ته وایم د څه د وجې نه کوو دا زړه کې یاره وی نه دا بې خونده ګناهونه به کول بې فایدې ګناهونه به کوله لکه تا ته وایم سړی د زنا کوي که نه نعوذ بالله زنا کې خو څه خوند دپاره کوي که نه پوهېږئ حسد کې څه خوند دی شته پکې حرام کوي رشوت اخلي د پیسو دپاره اخلي نو د پنځې کته د پړکي نه ښکتې نو په دې کې څه پیسې شته ډېر ګناهونه داسې د دنیا د فایدې دپاره کوي لیکن دا بعضې ګناهونه مطلب حالانکه مسلمان کې چې تقوا یې هغه د فایدهمند ګناهونه هم پرېږدي خپل د کروړونو روپو فایده هغه پرېږدي خو چې د حرامو نه ځان بچ کړي د ګناه نه ځان بچ کړي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خپل یو تاجر له تجارت کاروبار به کو د کپړې تاجر له کپړه ورکړه چې دا یو څه پلان کې ځای کې خرڅه کړه خو په دې کې چې کوم عیب دی دا عیب ورته ووایه چا باندې چې خرڅې دا عیب به ورته ښکاره کړي مسلمان له پکار دی چې عیب والا څیز پټوي نه که نه لکه مڼې دانه ده په هغې کې عیب دی نو نسکوری نه ږدي په ګاډۍ کې چې څوک یې ونیولي ټماټر دی که نه هغه ویښ کې کېني کوم چې داغدار دی هغه ویښ کې نه ږدي مخامخ کې ده هغه د عیب هغه طرف یې لاندې نه راولي داسې طریقه باندې چې هغه عیب ونلید او هغه شی واغسته حرام دی وکړو ووایه تاسو موږ داسې کوو ګاډۍ کې چې نو لکه کریټ کې ټماټر برابرو څنګه برابرو سقا سقا له پاسې ږدو ښکلي ښکلي لاندې ږدو که نه د دې څه مطلب شو کتونکي له دوکه ورکول شو که نه شو پوهېږئ زما په خبره څه شی دی چې اخیستونکي ته ښکلې ښکاره شي وي چې حالانکې حقیقت یې داسې نه دی حقیقت یې دوکاندار ته په خپله معلوم دی چې خراب دی لکه داسې ټماټر دانه باړوي راړوي مڼې دانه باړوي راړوي ښکلې چې کوم داغدار طرف دی هغه لاندې راولي حرام دی دا دغه شانې هر یو څیز کې عیب دی تا ته معلوم دی دوکاندار ته معلوم دی خرڅوونکي ته معلوم دی اخیستونکي ته پته نشته عیب پټول حرام دی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله خپل تاجر ته وی چې د دې عیب چې چا باندې خرڅو نو هغه ته به ووایي چې دې کې دا عیب دی دې کپړه کې هغه کپړه خرڅه کړه دا خبره ته هېره شوه هېره ذکر یې ونه کړه چې دې کې دا عیب دی واپس راغی بل ملک ته تللی واپس راغی منافع هم ډېره وکړه 30,000 روپۍ وګټلې څو روپۍ وګټلې 30,000 درهم راغه پیسې ورکړې تاجر نه تپوس وکړه تا د هغه عیب ذکر کړی هغې چې ما نه خو هېر شوي ښه اولنی کار خو دا وکړه چې ستا په دې کې څومره منافع ده په دې کې ستا څو روپۍ جوړېږي هغه ورته وایي دومره پکې زما جوړېږي هغه یې ورله د جیب نه ورکړې چې ستا پکې کومه حصه جوړېږي هغه یې د جیب نه ورکړې راتلونکي لپاره به ته زما کاروبار نه کوې دا کاروبار نه یې معطل کړه او دا 30,000 روپۍ ټولې د هغه علاقې په غریبانو تقسیم کړي ځکه هغه کس معلوم نه و چا باندې چې خرڅ کړی ټول هغه باندې تقسیم حرامو نه ځان ساتي ځکه زړه کې یره ده د الله نو هغه فایدهمند ګناه هم پرېږدي او چې په زړه کې یره نه وي نو بې فایدې ګناه کوي فایده نشته ګناه کوي رسمونو کې بلکې تاسو ته ووایم چې په زړه کې یره نه وي نو د تاوان ګناه کوي تاوان هم کوي ګناه هم کوي نه پوهېږئ زما په خبره هلکه پیسې خپلې خرچه کوي او کوي ګناه دا رسمونه دا رواجونه دا په دې کورونو کې دا ښځې چې کوم رسمونه رواجونه کوي یا په زرګونو روپۍ په فضول خرچۍ باندې لګوي په جوړو باندې لګوي په ودونو کې په کوژدنو کې دا په نمونو تاوانونه کوي تاوان هم وکړي ګناه هم وکړي حرام هم وکړي زړه کې یاره نشته که نه
یو طرف ته پیسې ګټي هغې دپاره تاوان کوي چې سړی وي د آمدن دپاره لکه تاوان هم کوې ګناه هم کوې ستا کومه فایده وشوه تا خدای خوشحاله کړ که نه تا له پیسې راغلې لاس له څه چلو شو شیطان وړاندې کړي دغه ګناه موږ ته خوږ ښکاره کړی ښایسته یې راته ښکاره کړی نو الله پاک اول ذکر وکړي چې که قیامت ورځې ته ځای نو چې چلو کوې تقوا اختیار کړه تقوا زړه کې یاره د الله نه راشي بیا به ته ګناه پرېږدي بیا به د فایدې ګناه هم پرېږدي او د تاوان ګناه به هم پرېږدي داسې ستا په خیال باندې دومره قمقل یو سړی شته چې پیسې هم ورکوي ګناه هم ګټي دا سړی قمقل دی که نه دی چې هم پیسې ورکوي هم الله خفه کوي هغه موږ تاسو ټول یو او کس به نه موږ ټول یو تاسو وګورئ په زموږ د کورونو کې څومره فضول خرچه نه کېږي څومره په لهو لعب باندې څومره په ناجایزه چې نه د الله حکم دی نه د پیغمبر حکم دی طریقه د پیغمبر نه ده او خپل ځان جوړ کړي رسمونه رواجونه دي په هغې باندې یا په فضولیاتو باندې یا د خلکو باندې د فخر دپاره د تکبر دپاره د ځان اوچت ښکاره کولو دپاره په یوه ورځ کې 3 جوړې بدلې هغه هم ټولې نوې اخېستې واده له جوړې په څو زره اوس زرګونه نشم ویلی که نه هر څو باندې چې جوړې واده د چا کار دی کوم ځای کې دی څومره په زرګونو باندې جوړې اخلي د هغې دپاره بیا د هر ورځ دپاره ځان جوړه بیا نن دلته واده دی سبا هلته دی جو هغه پریشاني بل ورځ اما تعالی چې الله خوشحاله کړي ناسې وته نو څه چې مجبور یې کړه موږ باندې الله پاک هسې رحم وکړي داسې چا نه وي زما دا تکلیف دی زه به دې واده له وړم دا مې تېر شي تېرم هغه واده له وړې وي داسې څوک وي تاسو ته دا بوټان ته دغه واده وړلی شم چې او هغه سنډل وړي کوم سنډل چې تېر شوي میاشت کې دلته تللی ما دا جامې وړي اوس بیا وړی شم هلته هغې له خو نوې جامې په کار دي هغو که ما یو ځل دا جامې وړي الله اکبر ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دي یجادل فی الله چې جګړه کوي په باره د الله کې د الله په باره کې جګړه کوي د الله د دین په باره کې بحثونه کوي بغیر علم په ناپوهۍ سره بغیر د علم نه علم ورسره نشته په دین کې ګوتې وهي د الله په ذات کې ګوتې وهي د الله په توحید کې ګوتې وهي او بې علمه لګیا دي بغیر د دلیل نه لګیا دي ويتبع تابعداري کوي كل شیطان مرید د هر یو شیطان سرکشه د نامراده شیطان تابعداري کوي او د الله په ذات کې یا د الله په دین کې بے علم ګوتې وهي او د شیطان خبر اوري کتب علیه لیکلی شي دي په باره د ده کې د چا کې شیطان باره کې انه من تولاه چې چا د دې شیطان سره دوستي وکړه فانه یضله پس یقینا دې دلر ګمراه کوي شیطان دوستي چا وکړه شیطان ورسره چلو کې لکه روپۍ ولا نه ورکوي نه چکر لګوزي بلکې چا سره کوي ګمراه کوي فانه پس یقینا دا شیطان یضله ګمراه کوي دلرا ويهديه يوبوزد إلى عذاب السعير عذاب دورتا الله يتمنتاسو ساتي ومن الناس بعض خلقنا من هذا سوق دي يجادل في الله چې جګړه کوي په باره د الله کې لکه پنځه به څوک چټي ساتي عهد کې الله سره جزاكم الله یوازې مانځه کې نه ښه یوازې مانځه کې نه بلکې عام حالت کې پنځه د پړکې نه برسات ان شاء الله من هغه څوک دی یجادلو چې جګړه کوي فی الله په باره د الله کې بغیر علم بيد علمنا ويتبع تابعداري کوي كل شيطان مريد د هر یو شیطان سرکشا کتب علیه لیکلی شي دي په باره د دې شیطان کې انه یقینا ده
من تولاه چاچه د سره دوستی وکړه فانه پس یقینا دا شیطان یضله گمراه کوي دلرا خپل د دوست لره گمراه کوي ويهديه او موزد الى عذاب السعير عذاب د اورتا الله دې تاسو ساتي اللهم صل على محمد وبارك وسلم ولا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله دا کې نسل په خپل دربار علی کې قبول کړي الله زمونږ لپاره د ټول عالم لپاره د اوریدونکو لپاره د هدایت سره جوړ کړي الله الله زمونږ کورونه کې ماشومان دي زنانه دي مشران دي الله ځوانان دي نارینه دي زنانه دي مولا دا هغوی د هدایت سره جوړ کړي الله الله ټول دیندار کړي الله زمونږ په ژوند کې د آخرت فکر او غم پیدا کړي الله د دنیا پریشانیانې د دنیا محبت د دنیا غم او فکر زموږ د زړه نه وباسي الله الله زموږ په زړه کې د آخرت فکر پیدا کړي الله ستا محبت پیدا کړي الله د قرآن محبت پیدا کړي الله د سنت محبت پیدا کړي الله د دین محبت پیدا کړي الله د دیندارو سره علما او طلبا او تبلیغیانو سره محبت پیدا کړي الله الله زموږ نه رضا شي الله کوم تر اوسه زندگی چې په بغاوت کې په نافرمانۍ کې تېره کړې ده الله ټول عمر ستا په نافرمانۍ کې ستا د پیغمبر د طریقې خلاف تېره کړې ده الله موږ ته معاف کړه الله راتلونکي دپاره زموږ توبه ده الله قبوله یې کړه الله الله راتلونکي دپاره داسې زندګۍ توفیق ته راکړه الله چې هغې باندې ته زموږ نه رضا شي الله هغه کارونه نه ته موږ بچ کړه مولا چې په کوم باندې ته